بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ورور یم صلاح الدین. دا وخت تاسو ګوره پروګرام احساس. ملګرو موجود یم کټګری هسپتال بټخیله کې او یو لویه بده پیښه راغلې ده بیګا د شپې په موټروي باندې تقریبا 3 بجې باندې او ویل کېږي دغه چې یاره کومه بده پیښه راغلې ده دا یو 3 خاندانونه دي د سکالام ګبرال نتلل فیصل آباد ته په سواد موټروي دوته د ګاډي بریک پیر شوی دی او په دا کې د غټه بده پیښه راغلې ده چې کله 1122 اهلکار خبر شوی دی د سواد موټروي پولیس خبر شوی دی نو هغه زخمیان او کم مړه چې دی هغه د کټګری هسپتال بټخیل ته راوړي دي. دلته کسان موجود دي کم چې جوبل شوی هم دي او کم چې وفات شوی هم دي. دلته چې کم د دو انچارج د نایټ شیفت اسلام خان او پوره د هسپتال سټاف موجود دی. دلته راغلي ما کم وارثان چې دغه سره هم خبرې کوم دغه د پوره سټاف سره خبرې کوم. راځم بھیجان کیسے ہوں؟ ٹھیک ہے. نام کیا ہے سر؟ اکرم. اکرام کہاں سے کہاں جا رہے تھے؟ ہم ادھر آیا تھا کلام سے فیصل آباد جا رہا تھا بیرا میں. ادھر گاڑی کا بریک فیل ہو گیا, بس ٹکرا گیا. کہاں سے گاڑی کا بریک؟ یہ موٹر وے پہ. آپ کے ساتھ کتنے بندے تھے؟ بندے تو پتہ نہیں کتنے تھے, وہ بیبیاں تھے وہ بندے تھے. کہاں جا رہے؟ فیصل آباد. ہاں جی فیصل آباد بیرے میں جانا تھا. یہ جو بندے تھے اس میں جان باق ہوئے تھے یہ کالام کا رہائشی گبرال کا؟ جی. نم دی سر غلام محمد. غلام محمد دا کم زگی تاسو؟ هسپتال کې او یہ دا کم زگی؟ چمګړې بلا کوټ یو او چرته تللی؟ کته پنجاب ته. څونه کسان ستاسو په ګاډي کې وو؟ زموږ کم سے کم 30-35 کسانو. دا حادثه څنګه راله؟ مونږ خبر نه یو, مونږ پر چت کې یو. جی ملګرو څنګه تاسو ته ما وویل چې کومه بده پیښه راغلې ده موږ سره چې کوم د بټخیل هسپتال نایټ سوپروایزر اسلام خان دی هغه موجود دی. اسلام به یې راته وویل چې دا کومه واقعه راغلې ده دا څه ټایم راغلې د هسپتال د څه ټایم راغله او دې کې څومره کسان چې دي وفات شوي دي څومره ژوبل دي او دا کم څه کم صدله. بسم الله الرحمن الرحیم. صلاح الدین صاحب تاسو ډېره مننه چې تاسو راغلی. دا تقریبا داسې 3-3:30 بجې دغه ټایم او په موټروي باندې شوی و. دې سره بیا د موټروي پولیس هم راغلي دي او 11-22 والم دو په وخت باندې را رسولي دي. الحمدلله زموږ سټاف ټول موجود او ټول ورته په اخلاص باندې خدمت کړی دی. په دې کې سم پیشنټ چې داسې و هغه ډېر زیات سیریس و, هغه زموږ دلته کې سم بالغ نه و. زموږ ډاکټران صاحبانو هغه ولیږل ریفر یې کړل پېښور ته. د هغو سره خپل کسان چې کم ژوندي وو هغه لاړل. باقي چې کم دي هغه زموږ سره اوس هم دغه مړي پراته دي مین روټ سره تاسو ولیدل. او په دې کې سم ماشومان داسې دي چې هغه هم ډېر زیات جوبل دي موږ سره په دې واټ کې پراته دي. یو پکې زنانه ده د هغې خپه ماته ده او داسې ګیني مسله هم ورته هم راغلې ده. هغې دپاره موږ ګاینیکالوژسټ چې کومه ده هغه راوغوښتله, هغې پې اوپینین ورکړو, اوس په ورته ایکسرې وغیره کوي نو د هغې نه پس به بیا د هغې خبره کېږي چې یاره پېښور ته یې ولېږو او که فرض که دلته کې علاج کېږي نو دلته به پاتې شي. دا راته ووایه چیرمین صاحب چې کوم خلک د دو وارثان دي هغو خبر دي؟ فلحال خو هغه ځګي ته زموږ سره له چا کانټیکټ نه دی کړی. دلته کې پکې یو 2 ډریوران هغه بچ شوي دي. یو پکې چې کوم فضل ربي نومې دی د هغه چې څومره 2 پکې د هغه ښځې وي او 4 یې ماشومانانو, یو یې پکې مور وه او زما خیال دی چې داسې نور هم پکې داسې 1-2 ماشومان. تقریبا ټوټل څونه کسان د هغه د کور ټول په دې ګاډي ټوټل کې 24 کسانو. او دا ګاډي څو؟ دا ټرک و 24 کسانو کې 14 وفات شوي دي. 14 وفات شوي دي, څه زخمیان دي او څه دلته کې جوبل دي موږ سره. دا راته ووایه دا واقعه څه ټایم راغلې ده او څه قصه ده لکه موږ خبر کړئ. صلاح الدین خان دا واقعه تقریبا 3 بجې راغلی ده او په دې کې چې کوم دی یو غلام محمد دی او یو فضل ربي دی دا د هغو فیملی ده, یو وکر میلمنه ده د هغې هم بچي دي او تقریبا په دې موټروي ټنل 3 باندې دا واقع راغلی ده او په دې واقع کې ټوټل 14 کسه چې کوم دی دا وفات شوي دي او دا باقي چې 4 کسه مونږ ریفر کړه او څه چې کوم دی زموږ سره زخمیان دلته پراته دي. ډېره بده پیښه ده او ډېر د خفګان ده ځکه چې ماشومان په دې کې ډېر زیات مړه ده. 14 چې کوم دی نو په دې کې زنانه دي او ماشومان دي او کوم چې دا بچ دي نو زما په خیال چې غلام محمد پکې بچ دی, فضل ربي پکې بچ دی او د هغوی یو د هغه زوی دی پکې بچ دی. سب میلمانه وکړ راغلي د هغو ماشومان دي. خو بهرحال پیښه داسې ده چې د ویلو نه ده. بس الله پاک ته هغوی وبخي او توفیق ته الله تعالی موږ د خدمت راکړي.
سر دا کم ځای تله سر دا چې موږ دونه تپوسو کوو نو لا پوره خو په هوش کې نه دي خو بهرحال دومره خبرې وکړې چې د ګبرال له موږ تلو دغه فیصل آباد ته او دا خلک داسې دي چې په یخنو کې ځي سفر کوي هجرت کوي ښکته ځي او بیا راځي دغلته نو بس همدغه پېښه راغلې ده او کوم واقع چې راغلی سر که وګورو د بټخیر اسپتال دی لوی اسپتال دی په دغه ټایم باندې اسپتال سټاف د هغو خدمت کړی دی ټول سټاف چې کوم دی ماشاءالله موجود و په 3 بجې باندې تاسو دای نه صلاح الدین خان چې دومره خلک راغلي دي د 14 ډیډ باډي دی او دغه د ټولو ښه خدمت چې څونه زمونه کېدلو ټول ملګري چې کوم دی موجود و ښه اټینټ یو او ښه خدمت مو کو څومره چې زمونه کېده هغه مونږ وکړله سر ډېره څونه خلک چې ریپر شوي دي او څونه کسان دلته ستاسو سره ما په څلور کسه چې کوم دي دا موږ ریپر کړي دي هغه هم په دې کنډیشن کې دي چې لږ سیریس دي کریټیکل کنډیشن دي او دا کم چې کوم دي تاسو په خپل باندې وکړه دا چې پراته دي دغه 14 کسان دغه دي او باقي په دې واټ کې زموږ سره ټیک شو سر مننه سر ډېر زیات مننه